بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن قدم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑگرام ته راغلی وم حضرت مولانا قاری محمد یوسف ته سره ملاقات په غرض باندې. خواهش خدا چې هلته جمبیډي ته لاړ شو خو هغه ځای فاصله هم ډېره ده او موږ سره وخت هم بې دومره سبا ډیوټیانې دي. نو ملګرو وي چې بهتره دغه ده چې تاسو دلته کې هغې راځي چې لمونځ پړاول ده تاسو هغې سره ملاقات وکړئ نو انشاءالله العزیز ملاقات به وشي. نو یو خو باران شوی دی دلته دا خوړ هم بهیږي شور دی خو موږ به کوشش دا کوو چې په زوره خبرو کړو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ د دې چې کوم جوابات دي چې هغه تاسو په تفصیل سره واورئ. حضرت اول خو تعارف کوو تاسو پوره نوم څه دی؟ زما نوم محمد یوسف او قاری محمد یوسف باندې مشهور دی. طالب علم کې یا استادانو یا والدین ماشومان کې تاسو څنګه ماستو مینه محبت نو بس یوسف پہ راته جنګړې نه دی. والد محترم څنګه جی عبدالرحمن. تاسو تاریخ پیدائش تقریبا 62 سن 1962. تاسو قبیله سره قبیله مدیخیل دي. تاسو سکن خاص جنبیډي دی کنه موږ د دې الیو او ډیر پخوان نیکونه اوګای ته تللی دي او دا اوګای کې بیا د اوګای نه موږ دې ځای ته چې بیا واپس راغلی نو سن 85 کې راغلی. ماشاءالله. تاسو ماشومان تعداد څومره؟ زما 14 ماشومانو دي وجنکه والکان او یو ماشوم مړ دی انور ژوند دي. کوم مصروفیات دي زما ماشومان؟ د ماشومانو خو محمد قاسم پکې مشر دی هغه جو پروس کالي فارغ شه دی اوس خپل ځای کې تدریس کوي. کمپیوټر کې او بل دی هغه په شینکارای کې قران کریم یادې لسن مې په پاس کړی دی اوس قران کریم. تاسو ورکوالي کوم تاسو پاتې شوي دي ماشومان تاسو ماشومان زما مشر ورو عالم بس هغه داسې بیمار ونه ډېر لوی عالم د شیخ عبدالسلام صاحب د دور سړیو او اقشنې الله ولا علمي صلاحیت ډېر زیات ورکړو او بیمارو بس سکار د علم چې څنګه حق هغسې ونه شو چې څنګه حق هغسې نه دی شوی بس هغو سره به مغو کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای والدین په وړوکوالي کې پاتې شوي دي. ابتدایي تعلیم تاسو کوم دی؟ ابتدایي تعلیم سکول ما پنځم پورې ویلی او شوق نه و د دې شي شوق نه وخت سره څه نفرت د شاه اشرف علي صاحب چې کتابونه کتلي هغو د دې شي ډېر بد وي نه لګېده ورسره دي. ابتدایي کتابونه چې دي نو هغه ما د خپل رور نه ویلي ډېر فني عالم او ډېر زبردست سره. کوم مدرسو کې تاسو سبق ویلی؟ نو مدرسه خو زمونږ دارالقرآن کې ډېر وړوکوالي کې هم تلم هغه سن مې هم نه دی یاد پنجپیر چې هغه زما د رور سره تلم نو وړوکی هم جدي شیخ القرآن سره خو زه په خپله پاتې شیم لکه مخکنی دور چې دا مدرسه دا مخکنی جومات هم نه و چې مخکې زیړ جومات چې و که نه هغه د جومات نه و نو دا سفر غوندې و شرغشي ونې او ډبه به او سیم به راوړله د بدرۍ نو دا اوس دغه ذهن ته نه راځي زما وړوکوالی و نو وړوکوالی تاسو څوک داسې پېژندل هغه وخت کې علما چې داسې مشهور نو مشهور خو دغه شیخ عبدالسلام صاحب دی او سبق ویل نه شیخ صاحب عبدالسلام صاحب نه مې نه دی ویلی ما اکثر دا کتابونه چې څه دي ما د خپل رور نه ویلي بیا علامه قاضي صاحب سره رحمه الله سره پاتې شوی دي زه او شیخ طیب صاحب الله دې ښه ساتي موږ یو کال هلته پاتې شو زموږ کور حادثه وشوه والدین او د والد سره رحمه الله وفات شو بیا زه رالم موږ هلته یو ځای پاتې وو شیخ طیب صاحب زه قاضي شمس الدین صاحب سره یو ځای پاتې شوي دي. ماشاءالله. طالب علمۍ کې ستاسو بهترین ملګری څوک دی؟ نو طالب علمۍ کې څه ډېر ملګري وو زمونږ داسې نام ورکړه تاسو یې دي نو داسې اوس ذهن ته نه راځي وخت ډېر زمانې تېر فراغت تاسو کله شوی دی؟ فراغت دا تقریبا چې 83 کې زه هلته پاتې شم ګوجرانواله کې لکه فراغت ګوجرانواله شوی جی جی ماشاءالله. بیا پنجپیر کې هم پاتې شم پنجپیر کې خو 3 کاله 79 81 او 86 پنجپیر کې 79 81 86 او د مخکې وړوکوالي دورو هغه چې منډې ترډې وړلې د زده کولو مسله نه وه. قابل قدر اساتذه کرام تاسو دي؟ اساتذه کرام زمونږ نو هغه خو د نورو کتابونو کې خو زما رور یو
ټول هغه لکه بل ته به پرېخلم نه لکه او قاضي اسمت الله صاحب سره هم پاتې شوم هغه سره پاتې شوم. اوس دې وخت تدریسي خدمات کړي؟ نو تدریسي خدمات زموږ په ځای کې مدرسه وه، لوی نظام وړې دورې پر کتابونو و چې کله هغه زلزله وشوه زموږ کورونه جومات هر څه تس نسل جي حاجي 2005 نو هغې نه ایسته هلته کې اوس هغه نظام د تدریس صرف دغه د کلي ماشومان نه ځي او قاري صاحب ورسره محنت کوي. لکه قرآن چا نه ویلي؟ قرآن کریم ما ترجمه د هېچ چا نه ده کړې سوا د پنځپیر نه دي. دې وخت تاسو یو مدرسه کې سبقونه ښیئ؟ نو دغه خپله کې چې هغه مصروفات ختم شي دي نو اوس نشته دلته پروګرام دی او دلته زه تللی راتلی نه شم، ډېر لرې یم. دلته زموږ ملګري دي هغو نظام چلوي، څلورم درجې پورې کتابونه ملګري څنګه حالت نه ښه دي، ډېر ښه دي. دا ځای مې ونې ځای و که نه او زموږ دا اصل کې دا مولانا محمد جان صاحب رحمت الله علیه د دې علاقې ډېر لوی عالم او ډېر زبردست غیرتي سړی و. نو هغه پورې دا مدرسه کوثر القرآن ویګنه ډکې تاسو لیدل نه ده، ډېر لویه مدرسه ده اوس. د هغې بنیادو بیا څه وجوهات پیښ شلو هغه ځای نه ووښکلی شو، بیا دا ځای بنیاد کېږي. نو د هغو لږ ونې لنټر کړی و د دې او لږ ونې بیا نور بیا هغه وفات شو، چې هغه وفات شو بیا به زه تلم راتلم نو بیا دا ټول زما په لاس الله په فضل سره شوي. اوس دلته تاسو تدریس مدرسه بنیاد نه ږدي؟ لکه دا مدرسې بنیاد خو هغه وخت سره ایښودی شوی و خو نظام لاونه دا کمرې ممرې نه وي نو هغه اوس جوړ شي. دا درېیم کال چې د مدرسې نظام پکې شروع کړلی. مدرسین دي قاري زبیر صاحب دی، نور دي، نور ملګري دي، تنظیم ملګري راځي خدمات جی جی ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله. دا جمعه کې زموږ دا لپاسانې دا دواړه ډکې دي، دومره مخلوق نشته. اف ام باندې درس به کوو چې اته کاله متواتر ما کړی. بیا د پنځپیر دپاره شیخ صاحب د چندي ووي نو ما پرې دو ګپ لګوي بیا وینا ګپ نه کوم ته وینا وکړه نو 2 میاشتو کې دننه څه لږ کم 37 लाख روپۍ شوي پنځپیر 2 میاشتو کې دننه شوي ماشاءالله. موږ ستاسو درس غالبا چې 2005 و چې ما نه هېر دی د اجمېره کې زما خور پاتې کېږي بره ښه جي نو ماسټر مونځ نه بس تاسو درس ولګېد جی ما خو داسې تعارف نه و اخېږي ما دا سړی خو پنځپیر لګي نو خور ما ته غوسه شوې وایي دا پنځپیر نه ښه دی پنځپیران داسې قرآن نه شي ویلي ما یم بالکل ما دا دې علاقې ټول به اورېدی شي زموږ ځای اوچتو که نه ناشنا اواز مې ځای اوچتو نو ډېر علاقو کې به اورېدی اوس اف ام تاسو استعمالوئ نه که نه دا خو دومره سخت زور کوي دلته موږ باندې دلته سپیکر باندې دننه سپیکر چلو بار باندې دې نور احبابو د وجې نه بس دغه حاجي وحدة المدارس ماشاءالله هغه جوړ شي هغې باره کې ستاسو ډېر ښایسته دا زموږ د وخت سره چې موږ به اورېدو چې داسې تنظیم جوړېږي حضرت شیخ رحمت الله علیه خپل دا کوشش و زموږ ارمان دی چې دا کله به جوړ شي. زموږ خپله کوټۍ موږ پر دې کنډر کې کله یو وباسي کله بل څه ښه آلات ترتیب باندې زموږ طالبان هغه به فیل کول نو موږ په ډېر خوشحاله یو او ډېرې تایید کوو او ډېرې مرګتیا او ډېرې ترقۍ باره کې ستاسو ذهن کې څه رسای نو بس دې کې خدا ده چې دې کې سنجیده کسان په دفتر کې کېنولی شي او دا کار مخې ته چې وچلېده جو کار به جماعت سره ستاسو وابستګي دي که نه یاره جي که زه دا هم چې زه پیدایشي پنځپیری منو شک به په دې کې نه ځکه زما روح ډېر زمانې د شیخ ګیره توره وه او زما روح د هغو شاګرد و نو زه بیا هغه وروسته پیدا شوم نو پنځپیرتوب کې پیدا شوم پیدایشي پنځپیری ماشاءالله تاسو څنګه و چې پیدایشي دي خو تاسو ته عهدې مو ویلی عهدې چې نوجوانانو کې زه شیخ صاحب دي صدور کې امیر کړی وم د دې علاقې هغه جی نو بیا هغه ترتیب چې هغه ګډوډ شو دې وخت کې څه عهدې شته دې وخت کې نایب امیر دو وایي خو ما ورته ویلې سړو په هېڅ کې نه یم زه دغه کار کوم امیران تاسو د شاته همکارت کې څه چې سوا د تاوان دورې تاوان جماعتي روپ څه چې تاسو میلاویږي اول تاسو څه کوئ نه نو مرګ نه تاسو کوم چې تاسو څه کوئ تاسو سندمي څه کار کوئ درس کوئ څه ترتیب دی څه کوئ تاسو جذبات چې مرګري ویني جذبات کوي تاسو نه زموږ څه جذبات یې څه بجو خوشحالي کو چې مرګري ویني تاسو خیال کې درست قرآن کریم بهترین ذرایع څه کېدای شي چې دا قرآن کریم عام شي دا خو نن سبا دغه نت ذریعہ نو نور بس وایو او ملګری د دې کار ته کار وایي نو دا هغه قرآن دی چې محمد رسول الله نازل دی او هغه اثر دی او دې خو دی ویونکي کې د زړه کې د الله رضا وه یجنو او زموږ شیوخ چې دي د یو ښایسته اواز خو نه و کنډی شیخ صرف جذباتي و شانت الله شاه صاحب جذباتي و علامه قاضي صاحب خود صرف د مالنګۍ تقریر به
قاضي عصمت الله صاحب شان ساده تقریر دنیا کې بچانی کړي لیکن پر ساده تقریر باندې هغه ټول خپل غفله د داسې استعداد ملک خپل کړل ډیر ګران دی و به انتها ګران دی د علامه قاضي صاحب د چل دیدار سنگ ول ډیر ګران دی دا ګران عوام هغه پیران ټول د ساده انداز باندې او د طریقه باندې هغه دا کار کړی دا ډیر ښه کار تاسو تصنیف دي نه جنا رسالې ما شروع کړی و نو دغه لکه مې سره عوامو د فهم مطابق لفظي ترجمه او دغه صورت مادي پورې ما څه لیکل ده مس کې بیا دغه زلزلې هغه حالتونه رالل نو کوشش دې زما چې دا وشي مرکز تاسو څخه خدمت ملو شي چې تکار حواله شي د چې تاسو کوي الله چې څه څه به لاغو نه کوي دا یو حکم ویلو هغه موږ کړ ماشاءالله جماعت رساله تاسو مهانه اجي هغه رساله راځي پنځپیر نه ما ته په ټیم نه راتله نو ګل شریف مولانا صاحب دې زموار کسته او هغه نمیاش په مزم رساله داخله سره تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره جماعت بنیاد ولې خو شي جماعت بنیاد خو جو مخلصین علما و په ملک د دین دی عام شي توحید سنت دی عام شي دغه بنیادی مسله دا او شرک او بدعت او رسم رواج ختم شي کم ملکونو سفر کړی جی سفر سر عمره لسلام پوری تجارت سفر جی جی سر عمره لسلام سفر کې څه تکلیف ورسې نه نه ذریعہ معاش تر سره ذریعہ معاش جو زبسو مزو دا ویم چې سبا ما نظم رب تاسو کی چې تاسو ځنه خړل نظم ته معلومه ده نو زه سم بس یو بل خپل یاران دوستان سم مقرره تنخواه تشپګو زره په غزه کې ده لیکن هغه نه ملایوي کېدو چې دلته یو تاسو رجستر کولو تاسو بخندلی بس زمره نه زکات اخلم نه سرسای اخلم نه دغه یو ګاډه رااله زما شاګرد دی په اسلام آباد یو ګاډه رااله غسته به مېغه خرڅ کوس مې پیدا بر جی په غسته دی دغه ترتیب دی موږ نور ما یو ډمپر په خرڅ پیسو غسته یو زمانه کې د زلزلې نه رسو بیا 3 کال پورې هغه چلیدو په 3 کال کې 1,00,000 ماته ملاو شي زه پوه شوم د شي ګټي نه 3 کال وشو اوس پیسې واپس کولې بیا هغه ما خرڅ کو ما ته دومره ټیم نو چې زه هغه سره حساب وکم چې تاسو څومره ګټي او څومره بیلي نو ما جماعت کار ته ان شاء الله ما کار ویلې الله دې ملګری په دې گواه دي مخالفین څه برتاو څنګه نو برتاو هم سره خاصه موږ خاصاتو او ډیر خاصاتو زنده علاقه کې څه قدر ده خلک گزاره مون سره کوي اس پس د مخالفین شي چې دی خو موږ موقع نه دا ور کړی څنګه چې شیخ القرآن رحمت الله علیه باقا ترتیب خپل لیکنه باغ اندازو جو مدل د کله کله فتوا بیراغ لري تاسو پسې موږ نه کیږي مې دا چې کوم وي نه کیږي د پسې کیږي موږ پسې چانه کیږي نو د زوړ پنځپری شاګرد ما خدای به خمر راځي نه بل د لغه جمعه زیات دي ماشاءالله موږ دې موقع نه ور کړی سپیته سره موږ اډو کې ورزول هغه خرړې یم خپل کار کوو هم کار کړل الحمدلله دا موږ چیړي کنه جی چیړي مسله په دې پاتې شي ازل دې علاقه کې څه مسله چې کومه سړو تاسو درسونه کوي او نه کوي تاسو چې دا شي چیړ کا مناظر لانجه ته دا سپیکر د باندې بندګي اجي نور څو نشو اپ سپیکر باندې څه حکمت دا دی چې مسله حضرت شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې حکمت مدا دا نه ده چې ته مسله پټه کا حکمت دا ده مسله وکا او فتنه دې هم جوړن شي نو خپل ترتیب خو نه لیکه او مثلا دا وړو نه شروع کړه اته چې نور یو کلی ته پته دا کلی بدمعش سړی به وزستا ملمه ما تقریر به وکړه حکمتونه نو کده دې مشرانو هغه اقوالو ته څوک ګوري ډیر خسته طریقه باندې کمتر موږ ته خو هغه ترجمه ابنول پکار دي هغه ابنول دي هغه نه بغیر دا مسله نشي مخې ته کېږي یو سړی نمایش او دا هغه بالکل بغیر د دې سره په خلک خاندي او نشي کېږي هغه ملنګي رواخه کم چې دا غوه نو اول څنګه ارکان علماء له د پکار دي مدارس ولو د پکار دي چې پر طالبانو د حلال خوري دا کوشش د کوي چې حلال دي نظر نیاز هر شی څوک راوړي چې دا ته پوهنه کې دا څه شي راوړي او کوم نه وجه اثر وشو مولانا حسین علي صاحب د شمار شاګردانو ولې کامیاب خپل پټی نه به ریبل او کرل او په طالبانو خورو نو یو د غرم را اغه نه کومه مو خدای پیدا کړ ماشاءالله تاسو میو کې کوم یو خو خیره سب جیدو او دې زمانه کې خو دردونه مې دې ترو شي مې خې نشي اخو هغه چې صحیح په خوراک کې سره داسې خپل پام خو خوي ستدي چاول باندې زیات مې نه ما اسم را باندې راځي دردونه مې زیات رنگونه کوم رنگ خو سپین رنگ پاتې دا خبر مې زیاته غوسه راځي یاره چې غوسه په دې راځي چې زموږ یو مرګري او په خپل رسمو کې یا یو رسم زیات لاړ شي
زما د نظر نه سړی پرېږدي یا زموږ یو مخالف دی چې زموږ مرکز نه اډر نشته هغه ته دی لاړ شي یار عمر بر به زما زړه نه ونځي بس زما څه کمزورتیا به زړه مې ورته نسته پاتې څوک تحفه درکړي او خوښ هم نه وي څه سره کوئ نه چې خو اخلم ته نه هغه ته بالکل کله خوشحاله یې پړه خوشحالي را چې څه کوئ نو بس الله شکر ادا کوو نو څه وایي څوک تپوس د خبرې وکړي مسلې تاسو جواب نه راځي چې نه راځي زما نه راځي اذا بل عالم نمبر ورکړم دنه تاسو کا د سفر کې مصر کتاب نشته دا زما ذهن کې دا مسله نشته چې پاکستان جمهوریت ملک تاسو څوک چې راشه وزیر اعظم شه نه تیار راوړي دا سیټ د صدارت تیار راوړي نو او چې دا نور کار پرې ده نو زه دې ته تیار نه یم دا مرګ مې پسند دا شیم پسند دې کې عزت نشته دې کې عزت نشته څوک نه دې شه بن ماده شه دي ماشاءالله خطیب صاحب پرونی کمال اوس 1.5 کروڑ روپے مرا کین نه موږ له خدای را کړی ده هغه بیا بل ورځ سابقه ما دغه سابقه ما هغه ماګ نرسم بو ان شاء الله ماشاءالله بو جو خسړیو کې بل سره جوړي ورنم په پټه تاسو د خاصه ته موږ سره مرګ شي نه جنا نشم کوله بالکل نه پاکستان د حالت تاسو وینئ دا به څنګه سمېږي دا بس چې څنګه قرآن کوم اصول کولی دا ملک سمول هغه نه علاوه نشي سمېږي بالکل تاسو کو ته جمهوریت طریقې ته نشي سمېږي بالکل تاسو مکتب نه کتاب پټ کې تاسو غلون ته نه جی اس نو یې څه به وایي پکې کو ډېر لکه زما مکتبه چې کوم ټول ما کتل الحمدلله زما کې ته موقع الله را وستا تاسو بو زما ټول کتابونه ما کتل زه چې کورم نور څه کار نه ګورم بس غلطي اصلاح څنګه کوي جی د غلطي اصلاح څنګه کوي جو لکه د بل چا د غلطۍ ډېر ښې طریقې سره داسې دغه نه غزم شیوخ خولې دي او بیا ته کول نه تاسو خو جماعت کې ډېر پاتې شول داسې واقعیت راغلي دي تاسو مناظرې شوي دي سرمات شوی دی نه چې مناظرې خو شوي دي خو جګړې داسې موقع نه ده راغلی مناظرې شوي حالات خو قرآن دا زموږ علاقې ته زه چې رالم چا بد میرزایي د چا څه لولې بدعتیانو الحمدلله جو بس مصلحت نه کار واغسې د طریقې کار منې جو ډېر ښایسته طریقې ده لږ دې شیو خو څه شی نه دی پرېښی نو که څوک نن هغه موجود دی نو کیسټ یې موجود دي چې په ترتیب باندې واوري او هغې ته وګوري واقعي نو هېڅ نشته جي مزید دي شکر ګرانه خو هغو تېره الله دې خیر درکړي موږ ته جماعتي احباب د پاره پیغام ورکول غواړي جماعتي احباب دا ده چې اخلاص او حلال دي خوري او اخلاص سره دا مسله څنګه چې شيوخو په کوم انداز پیش کړې ده هغسې پیش کړئ دنیا کې د جماعت مقابله څوک نشي ماشاءالله دغه الله رضا ده جزاک الله خیر عزتمندو مولانا صاحب څنګه مختصر الفاظو کې جوابات ذکر کړل دا ډېر دوم معنی لري او د دې په غوونه اوریدل غواړي او لیدل غواړي د دوی خبره چې د اکابرینو کم طرز دی په هغه طرز موږ خپل کار کول پکار دي کدي طرز موږ اخو کیو د خو نه یقینا موږ خساره مو نقصان مو فایده بنه مو نو دا کوم خبرې چې مولانا صاحب وکړي د خلاصو نه چورم دغه دي خپل جماعت سره منسلک اوسئ اخلاص نه کار کوئ او د الله رضا پر اړم یې چې څومره درنه کېږي مولانا صاحب ډېر مهرباني ډېر شکریه تاسو نو ټیم راکړو الله تاسو ښه ساتي امین تاسو راغلی تکلیف وکړو الله تاسو ډېر مننه